د بېنظیر د روپو لپاره چې زمونږ د بینک کوم اکاونټ جوړ شوی موږ ته به څنګه پته لګي چې زمونږ اکاونټ جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی؟ لکه موږ له چې کم سیم راکړی دی چې په هغې زمونږ اکاونټ جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی د دې به موږ ته پته څنګه لګي؟ په دې ویډیو کې له دغه معلومات در کوم. نور اهم معلومات دي هغه در سره هم شیر کوم. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي. نو د بېنظیر د روپو لپاره سیم ورکول چې دي په هغې کې هم لږې ورځې چې دی دا پاتې دي، بیا به وروسته هم ورکړی کېږي، خو چې تاسو وس راواخلئ نو تاسو ته به راتلونکی قسط چې دی دا به میلاو شي. که تاسو روان اغستو نو بیا ستاسو قسط چې دی دا لیټ کېدی شي، ځکه دا سیم چې دی دا به د دې لپاره ورکړی کېږي ځکه نوي نوي کسان چې دی هغه هم دې پروګرام ته رادننه کېږي نو هغو له به هم سیم چې دی دا به ورکړی کېږي. لکه سیم ورکول چې دی دا به نه بندېږي، خو د هغې سره ستاسو قسط چې دی دا لیټ کېدی شي. خو ځینې کسان وایي موږ ته د اکاونټ پته نه لګي سیم چې دی دا موږ راغستی دی. نو سیم خو اول نمبر چې دی دا به تاسو په دفتر کې هلی لکه د حکومت د طرفه چې کوم ځایونه ورکړی شوي دي چې په دغه ځایګي کې به تاسو د بېنظیر د روپو لپاره سیم راخلی نو هغه ځایګي کې به سیم راخلی. چې هغه ځایګي کې یو سیم راواغستلو نو بیا به تاسو هلته کې د دفتر کم کس چې دی د بېنظیر د دفتر کم کس چې ناستي دا کم سیم چې تاسو له درکوي دا خو د کمپنۍ ناستي هغه د ټلناري د جیزي که د هر یو دغه نټورک نو د هغې کمپنۍ کس ناستي د هغه نه تاسو سیم راواخلئ. خو بیا ورپسې پسې بیا د بېنظیر د دفتر کم کس چې هغه ناستي چې هغه ناستي نو تاسو په هغه پسې ځئ، په هغه پسې به لاړ شئ نو د هغه سره به تاسو لینک کوئ. چې لینک یې کوي نو هلو بس تاسو اکاونټ جوړېږي. چې تاسو لینک کړی نه که کومو کسانو نه یې لینک کړی نو بیا چې دی بیا به تاسو دوباره چې ځئ هلته کې او هلته کې به خپل سیم چې دی دا به لینک کوئ. خو چک کوئ به یې څنګه؟ د اول نمبر خو درته چک کېدو طریقه وښیم چې چک کوئ به یې داسې چې تاسو به لاړ شئ ګوګل ته. په ګوګل کې به ولیکئ 8171 چې 8171 یې ولیکو اولنی ویب سایټ به راته راشي، په هغې باندې به زور وکئ، په هغې کې به خپل شناختي کارډ نمبر او په هغې کې به یې کوډ لیکلی هغه کوډ چې دی دا به تاسو ورکئ نو تاسو ته به ورپسې سټیټس چې دی دا به تاسو ته په سکرین باندې چې دی هغه به شو شي نو په هغې کې به یې تاسو ته لیکلي به چې ستاسو دغه چې دی هغه لینک شوی دی یا نه دی لینک شوی. که طریقه بیا هم نه درځي نو په دې باندې ښه تفصیلي ویډیو چې دا هغه زمونږ شته ویډیو چې دا هغه زمونږ شته تاسو هغه ویډیو کتلی شئ چې په هغه ویډیو کې مونږ طریقه ښولې چې تاسو څنګه په 8171 باندې چې دی دا چک کولی شئ. نو هلته به یې چک کوئ نو هلته کې به تاسو ته سرې لیکلي چې دی دا به راغلي سرې لیکلي به راغلي که هلته کې تاسو ته لیکلي په لنډو باندې راته چې تاسو د ویلیډ سیم دپاره اهل یې ورته لیکلی نو بیا چې دی ستاسو اکاونټ چې دی دا سیم چې دی دا نه دی لینک شوی. که تاسو ته وایي چې ستاسو سیم چې دی دا جاري شوی دی لکه ستاسو دپاره جاري شوی دی نو که دغه یې لیکلی نو بیا تاسو سیم چې دی هغه د هغې سره لینک شوی دی. نو کوم کسان چې دا تپوس کوي چې موږ ته به د اکاونټ څنګه پته لګي چې زموږ اکاونټ جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی؟ نو اکاونټ چې کله تاسو دا سیم راولئ نو ستاسو اکاونټ چې دی دا جوړ شوی دی او کله تاسو دا د خپل اکاونټ سره لینک کوئ لکه هلته کې په دفتر کې ستاسو دغه سره چې دی دا یو ځای شي ستاسو پروفایل ته چې دی دغه نمبر ورخیږي چې ورخیږي نو ستاسو اکاونټ چې دی دا جوړ شو. ستاسو اکاونټ په دغه سیم باندې چې دی دا جوړ شوی نو چې کله تاسو ته هلته لیکلی چې سیم جاري شوی دی چې جاري شوی لیکلی نو ته پوه شه چې ستا دغه چې دی هغه لینک شوی دی دا اکاونټ چې دی دا جوړ شوی دی. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل اکاونټ چې دی دا کته شو تاسو ته به د اکاونټ پته لګي چې سیم جاري شوی لیکلی نو تاسو پوه شئ زموږ اکاونټ چې دی دا جوړ شوی دی.